سوات په علاقه دنګرام کې یو روحي پرور پروګرام په مدرسه ابو عبیده بن جراح کې راجو کړی شوی چې پکې د علاقې خلکو د مدرسې طالب علمانو او علما کرامو په ګډ شمېر سره شرکت وکړو. د پروګرام باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک نه وشو. مولانا افضل خان مظهری صاحب د سټیج سیکرټري خدمات تر سره کول. ماشومانو په اردو عربی کې تقریرونه، دعاګانې او په خوږ اواز کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې. یانو دې سرغه کې د دوه کونو سردار دینو او دې سردار تر رسیدلم نصیب غواړي. ختمنا د قرآن په هزار وار مبارک شه دا ډک د عظیمت خلد ستر مبارک شه. ختمنا د قرآن په هزار وار مبارک شه. پاک رسول الله صفتنا دی الله کبھی استاد نورانی مخن قربان شمرنا کبھی پاک رسول الله. د وفاق المدارس مشر حضرت مولانا صدیق احمد صاحب د نور او برکتونو ډک محفل کې د مشر میلمه په حیث شرکت وکړو. د مشر میلمه د راتلو په وخت طالب علمانو او د مدرسې منتظمینو ورباندې ګلونه وشیندل او هارونه ورته په غاړه. ماشومان ته د ناظرۍ ختم، و ماشومان ته د حفظ او څلور ماشومان ته د تجوید ختم د شعبې تجوید مدرس مولانا محمد علي صاحب وکړو. قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله اکبر. ټول محفل د شروع کېدو نه تر اخره پورې ډیر خوندور و. خو چې کله حافظانو ته د دستار تړلو سلسله شروع شوه نو بدنونه په رپېدو شو. د پلارانو او د روریانو په مخونو خوشحالۍ خورې شوې. داسې محسوسېده چې د اسمان ملایکان هم مبارکۍ لا راغلي دي.
په دې سالانه پروګرام کې هغه ماشومانو ته ایوارډونه هم ورکړل شو چې په خپل کلاس کې لومبنه دویم او دریم پوزیشن اخیستی و. د ګرام کې خولي مدرسه ابو بیدادا واړه علاقه پر خایستادا واړه علاقه پر خایستادا د ګرام کې خولي مدرسه ابو بیدادا واړه علاقه پر خایستادا واړه علاقه پر خایستادا او دې کې د دین کې خدمات درس د قرآن او د سنت دې کې د دین کې خدمات درس د قرآن او د سنت درس د قرآن او د سنت د خولي دین دغه یو خولي باغچه دا واړه علاقه پر خایستادا واړه علاقه پر خایستادا د ګرام کې خولي مدرسه ابو بیدادا واړه علاقه پر خایستادا واړه علاقه پر خایستادا محتمم مولوی محمد نواب خدمت کوي دا ګلاب محتمم مولوی محمد نواب خدمت کوي دا ګلاب خدمت کوي دا ګلاب د دوی پډیرو مهنتونو زلیندادا واړه علاقه پر خایستادا واړه علاقه پر خایستادا د ګرام کې خولي مدرسه ابو بیدادا. قاریانو او نعتخوانانو په خپل خوږ غږ کې د قرآن مجید تلاوت او نعتونه وړاندې کول چې ورسره به د محفل خوند وخت په وخت سوا کېدو. په دې موقع قدرمن مشر میلمه حضرت مولانا صدیق احمد صاحب د ختم القرآن په حوالې سره په خپل بیان کې وویل دا صرف د قرآن کریم شان دی چې الله پاک د دې د حفاظت ذمہداري په خپل اغستی او د دې دپاره الله پاک په دې خپلو بندګانو کې بعضې بندګان په خپله باندې خوښ کړي دي چاڼ کړي دي او هغو ته دا قرآن کریم په سینو کې محفوظ کړی دی که د دنیا د مخ نه دا لیکلی قرآن مجید چې په کتابونو کې په مصاحفو کې لیکلی شوی دی که دا مصحف د قرآن کریم نه دا قرآن کریم دا مصحف د ټولو دنیا نه غونډ کړی شي او دا څوک تلف کړي العیاذ بالله بیا به هم دا قرآن کریم موجود وي چاپخانې به بندې شي پریس به بند شي لیکن دا الله پاک په سینو کې محفوظ کړی دی په دل و دماغ کې الله پاک محفوظ کړی دی او د هغې د چاند بین دپاره د چا سره هېڅ قسمه آله نشته. د ډیر درون او برکتي محفل په اخره کې د ملک او د قوم د سلامتۍ لپاره دعاګانې غوښتي چې ورسره زموږ د پروګرام هم پای ته ورسېدو. که تاسو هم چېرته خپل پروګرامونه همدغسې طرحي کول غواړئ نو په سکرین باندې لیکل شوي نمبر باندې رابطه کولی شئ. د راتلونکي یو بل پروګرام پورې خپل ورور صمد انجم ته اجازت راکئ. په لوی الله مسپارم د الله په امان. عزتمن کې د بېعزتونو او ذلتونو نه حفاظت وفرمایي او الله ته خوشحاله کې په دین دنیا باندې خوشحاله کې الله موږ د دین د محنت لپاره قبول کې او زموږ راضي شي. آمین آمین. صلی الله تعالی علی خیر خلقه واړه علاقه پر خایستادا واړه علاقه پر خایستادا.